ځانو طالب علمان رونو عرض مې کول تاسو خدمت کې چې اوس دغه علم دا یو پاک لوښی غواړي. تاسو ګورئ امام بخاري رحمت الله علیه، امام بخاری رحمت الله علیه د خپل جامع ابتدا کړی ده کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی څنګه شروع شو. خدا بزرگان علما ناس دینه توثیق او تصدیق کوي. حضرت شیخ الحدیث سے مدرسه کې دی هغه نه توثیق او تصدیق کوي چې لومبنه روایت چې امام بخاری راړ نو د خپل التزام خلاف وکړو. هغه په ځان دا لازمه کړی و چې کم ترجمه الباب زه منعقد کم عنوان اتړم کم ټاپک مرتب کم نو لاندینی کم روایات چې راړم دا به صراحتن یا دلالتن یا اشارتن د هغه ترجمه الباب او د عنوان سره مناسبت او مطابقت لري. حالانکه دغه التزام په لومبني روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه خلاف وکړو. کیف کان بدء الوحی الى رسول الله، پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو. او د حمیدی په سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث نقل کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. چې د اعمال دارومدار یا د اعمال د ثواب فضیلت دا پنیت باندې موقوف دي. شارحین د بخاری هغه امام بخاری باندې اعتراض کوي چې د خپل التزام خلاف ترجمه الباب سره مناسب د وحد ابتدا ذکر ونکړ. نو یو شارح جواب ورکړی دی چې بدء الوحی او نفس وحی سم مناسبت پکې شته. نو باب خو د چې وحی څنګه شروع شو انما الاعمال بالنیات که بدء الوحی نه نفس وحی خو یو او دویم هغه ذکر کړی چې فی الجمله په باب کې امام بخاری التزام کړی چې فی الجمله به هغه روایات راړم چې د کوم به باب سره مناسبت کوي. یو روایت پکې صحه خو دې خورا چې انداز دومره خبره نه په شاد باندې نقل د قاعده کلیه ناراضي. او دریمه خبره چې ډیره اهمه او مهتم بالشان ده محققین علما کړي د الله تعالی دې رحم وکي. زما شیخ الشیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې مولانا حسین علی صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په اوایلو د کتاب کې راړو موافق د ترجمه الباب نه دی د دوو رموز په بنا. یو دا چې وحی تاسو ګورئ خوراک سره غټواله کمواله بدن کې راځي، وحی سره غټواله کمواله په روح کې راځي. وحی دا تغییر او تبدیل د فکر فائدہ کوي. دا وحی وا چې دنیا عرب کې انقلاب راوسته. هغه خلق چې چا خدای نه پیژندو د دنیا رهبران جوړ شو خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل دور خلافت کې د مکه معظمه یو چراغاه کې ولاړ دی ځان مخاطب کوي چې عمره یو دور آغو چې تا به دې مرغاته دې چراغاته دې رکته ګډې راوستي او په ګډو سرولو نه پوهېدې خالق یې د باندې واپس بوتلې. رور د زید ابن الخطاب درته تعنې درکړې چې بېوقوفه ته په ګډو سرولو هم نه پوهېږې. وی یا خو ته هغه عمر وی چې په ګډو سرولو نه پوهېدې یا د محمد رسول الله تعلیمات لري داسې فکر بدل کړ چې نن د 2 لاکه 450,000 مربع میله کامیاب حکمران جوړې سو ستا حکومت باندې اعتراض نه کوي. یا په ګډو نه پوهېدې یا نن لګیا انسانان سوداوي نو فکر و نظر کې تبدیلی راوسته. نو انما الاعمال بالنیات یو مناسبت دا پیدا کوي چې وحی دا د تبدیل او تغییر د فکر لپاره وا. نیت هم دغه فکر و نظر دی، نیت هم دغه فکر و نظر دی. امام بخاری دا اشاره درکوي چې وحی شروع دی لپاره وا چې ستا فکر و نظر کې تبدیلی راشي. یوه او دویمه نکته پکې حضرت شیخ الشیخ رحمه الله ذکر کړې ده چې علم صفت د چا دی؟ د الله. د چا صفت دی؟ د الله. او اوس مونږ چې کوم علم حاصلو دا عبادت ته چا دی؟ د الله. اوس دا عبادت چې مونږ کوو الله لپاره به کوو که غیر الله لپاره؟ او که کله په عبادت کې نیت د غیر الله پیدا شي نو بیا د توحید ده که شرک دی؟ دی باندې ټول علما متفق دي چې کله عبادت کې نیت د غیر الله راشي نو بیا شرک دی. امام بخاری درته وایي چې او طالبه ته چې د کور راغلی نو دې د پار راغلی چې علم حاصلوم. دا علم عبادت او بندگی د الله ده. که دې کې د سبل څه غرض او دنیایي فایده مد نظر یې نو دا شرک خفي ده. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. خبردار چې ځان د شرک خفي نه بچ اوساتي کني په داسې پلیت ذهن کې بیا الله تعالی علم والا بهترین ماده هغه نه ورډکوي او نه پکې ور اچي. او چې کله دغه علم درته حاصل شي الله دې حاصل کړي ټول امين وای. نو عزیزانو
ادب د دې سره ما عرض وکړ لازمي شی دی. یو درې طالبانو د بغداد مدرسه کې هغه درې واړه خبر شو دی یو بزرګ متعلق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق درې واړو اراده وکړه چې ورزو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات د پاره خلک وایي ډېر لوی بزرګ سړی دی نیک سړی دی لکه مثلا څوک چاته وایي چې امیر حرکت یو ډېر بزرګ عالم دی صاحب طریقت او صاحب شریعت بزرګ دی مدرس عالم دی جی رهبر جهاد دی او یو سړی را روان شي د ملاقات په غرض چې الله تعالی را رضا شي. عزیزان اوس دا درې واړه طالبان را روان شو مونږ کې اوس دغه ماده نشته چې د الله د رضا لپاره چا بزرګ ملاقات کړی شو خو کراله غوا په پیو کلاله غوا په دی وا کاسه اتفاقا نو زمنن چرته چا سره ملاقات نه خو ډېره خدای ورته شي مونږ دا حالانکه عزیزانو دا یو بنیادی شی دی. هغه درې واړه طالب علمان هغه را روان شو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات لا خو یو طالب علم هغه بل مرګری ته وایي ومړه خلک وایي چې زبرګ دی او خسړې دی زه زما ګورم چې زبرګ دی کاسې ځان باندې زبرګای جامات جوړ خلک دوکه کوي او هغه دویم طالب ورته ووی چې مړه هر څه چې دي خلک وایي بزرګ دی ورځمه دې دپاره چې په دې سړو ټکړو خړو مو بیړه غرقه شوه یو دعا راته وکړه چې لغوندې خوله مو غوړه شي او خېټه مو غوړه شي او هغه دریم طالب وایي چې مړه زه خو دې دپاره ورځم چې دا ستړی کوم کور مې پرېښودی دی کسب نه کوم دنیوي جومات کې پروت یم یخنی سردی او ګرمی تېروم دې دپاره چې علم راته حاصل شي چې الله تعالی زما په دې پوهې بیا امت ته څه خیر ورکړي. درې واړه طالب علمان راغلل حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ته کېناستل. حضرت شیخ په نور فراست باندې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله دې درې واړو طالب علمانو باندې یو نظر واچو. هغه طالب علم چې کوم راغله په دې خاطرو د بې ادبۍ په انداز باندې چې زه ګورم چې زبرګ د کاسې ځان باندې سپین پټکې ځان نه تاو کړی جوبې ځان باندې اچولې ده د بزرګۍ جامې ځان باندې اچولې ده نقل یې کړی دی آرټیفیشل بزرګ دی تصنع یې کړی ده ځان په حیثیت د بزرګ سجاو کړی دی اراده هی د بې ادبۍ وه. حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ورته دا شو کتل وی ارا فی صدرک نار جهنم تتلهب ملګری یې د تا سینه کې خو ماته د دوزخ اور شغله زن ښکاري د تاسې نه دا د دوزخ اور پکې شغلې وای. او د دویم طالب علم ته وکتل حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه دویم طالب ته وایي ستکون شبعا مشبعا ان شاء الله ته به ان شاء الله په خېټه ډېر غواړې ښه ځکه ته خدای والی خېټې پسې راغلی ته به یې خېټه باندې ډېر غواړې. او د دریم طالب ته وکتل ان شاء الله ينفع خدای به تا باندې امت له ډېر لوی خیر ورکي. مستقبل اخودل چې هغه یو طالب علم علامه رکن الدین چې دنیا د علامه په نامه پېژنده خو د بې ادبۍ پیکر او مجسمه وه مستقبل کې لوی عالم شو د اسلام مناظر شو. یو عیسائی پادري سره مناظره کوله زنانه نارینه بلاګان تعداد کې مناظرې ته راغلي وو پادري له خو شکست او هزیمت ورکو خو د ده په یو عیسایانه ښځه باندې نظر ټیکاو شو پې باندې فرښته شو پې باندې ور عاشق شو خلق خپل خپل کور ته روان شو د هغې پسې د هغې کور ته ور روان شو او چې کله یې کوڅې ته ورغی خطبه ورته ورولېږله چې زه رکن الدین یم چا چې اوس د عیسائی پادري سره مناظره وکړه او هغه ته شکست ورکړ زه د تا سره واده کول غواړم هغې ورته یو شرط کېښودو چې په دې شرط که ته عیسائی کېږي او د عیسایت علم زده کړې. علامه رکن الدین هغه د اسلام نه لاړ مرتد شو عیسایت خپل کې یو بې ادبۍ دنیا او آخرت تباه او برباد کړ. هغه دوی مولا چې کوم خېټې اغوستی او حضرت الامام ورته ووی چې انشاءالله ته به موړې او مړونکې به د هغه گویا د بادشاه قاضي القضات وګرځېدو مخکې به تې خوراک روانو وروسته به خوراک روانو چا به وله په شا تپه چا به وله په خوله ورتپه بادشاہ سلامت دا وکړه او قاضي صاحب دا وکړه. او هغه دریم عالم دنیا یې پیژني رحمه الله حضرت الامام غزالی رحمه الله. زه پاسم زه وام امام غزالی دا وایي حضرت الامیر صاحب وایي امام غزالی احیاء العلوم کې لیکلي دي لوی نه لوی عالم وایي کیمیاء سعادت کې لیکلي دي چې قیامت پورې نوم زنده دی الله تعالی په امت ته خیر او نفع ورکړه. نو ما عرض دا کو چې ادب دا د دې دپاره بنیادي شی دی او دا نیت چې دا زه کوم دې دپاره چې د الله بندګي ده چې پروردګار علم په دې باندې امت ته خیر ورکړي. اوس دا خو د طلب علم مرحله ده خو چې کله ته عالم شي نو ما ته وګورئ دنیا کې انسانان دغه یو تاسو یې که نور هم ډېر دي جواب راکوئ جي. او عزیزانو الله تعالی ستاسو انتخاب وکړی د حصول علم دین دپاره. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر
انما يتذكر اولو الالباب. قل هل دیو ایت تو گوری قل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الاستاد علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ اغلی کی د آیت په ذیل کې چې د قران کریم د کوم آیت او سورت په اول کې کلمه د قل راشي دې ته د قران کریم امر اعلانی وای چې پیغمبر دا خبره اعلانی وکړه. قل اعلانو کا حل استفهام انکاری دی چې په خپل جواب پیدا کوي. آیا داسې نه داسې نه ده. هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه خلق یعلمون چې پویږي والذین لا یعلمون هغه خلق چې نه پویږي. اوس دای اونوي چې پس پویږي. برابر دی هغه خلق چې په لوډ سپیکر جوړولو پویږي او هغه خلق چې په لوډ سپیکر سازولو نه پویږي. برابر دی هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو پویږي او هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو نه پویږي. برابر دی هغه خلق چې په دې غړای جوړولو پویږي او هغه خلق چې په دې غړای سازولو نه پویږي. برابر دی هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو پویږي او هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو نه پویږي. سله الله تعالی ذکر نکړه. یو نقطه پکې دا ده چې عالم د هر فن د جاهل د هغه فن په هغه میدان کې بهتر دی. کوم ځای میدان تقاضا د ډرایورۍ کوي نو د ډرایورۍ عالم د ډرایورۍ د جاهل نه په هغه میدان کې افضل دی. او دویمه نقطه پکې دا ده چې لفظ علم کله الله تعالی وایي نو الته فرد کامل مرادی هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې څوک دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلک چې دین باندې نه پوهیږي. خدا وایي برابر خو نه دي. خو ما ته وګوره ما او تا چې کوم معاشره کې اوسېږو نو دې کې د جاهل مقام لوی دی که د عالم مقام لوی دی؟ د جاهل. کوم معاشره کې چې ما ته اوسېږو دې کې مقام د چا لوی دی؟ د جاهل دنیادار مقام لوی دی. او عالم خلک کوئی مولا پکې چا کړی دی. په دا الیکشن کې انتخاباتو کې مونږ مولایانو ولاړو جمعیت العلماء اسلام طرف نه. نو ما دا خلکو په دا سټیج وي د دې ولی خان صاحب د پاټای بډیر وي په دا سټیج باندې وی دا مولا پکې لا چا کړی او دا مولا پکې څه کوي. نو ما په خپل انتخابي مهم کې یو خبر وکړه. ما به ګوره په دې انتخاباتو کې ګیرو والا ولادي کنه دی ولاد نو خلکو به ولار دي او ما بیګیرو چکیان وی هغه پکې هم ولار دي او ما خزه پکې د خلکو ولار دي کنه دی ولاره ناغوی وی چې او جی ولا او ما په ارتباط کې پکې یو جواب مراد دی. الته خو څه مشکل پته ولاړو او دا هغه یو کیسټ مې اور تقریر نه هغه تقریر کړو وی چې 22.5 آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں دیکھ لی تاسو د نارینه حکومتونو وکتل ته عورت کی حکومت بھی دیکھ لی د خزي حکومت مو وکته وی ته ایک بار ساڑی حکومت بھی دیکھ لے یو وار خو پکې دامو والا امه جواب لګا. نو ما با تقریر کې وی چې یاله ک دامولار دي خنسان هم لاندې دي چا داونه چې ایلا پکې سګي خو بس هم دغه دامولا پکې سګي دامولا پکې لا چا کړی دي. نو عزیز اوست چې کوم معاشره کې اوسېږي انګريز یو نیم سل کاله د خلکو په ذهن کې د مولا بغض او نفرت او داغه تحقیر او حقارت دا ور پم کړی دی. علامه اقبال مرحوم هغه ډېر عجیب خبره کړې و چې تاسو څنګه نه کنه انشاءاللہ سے خبروں کو تنظیم بانے کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. وے کدا افغانی قوم نا پختنوں نا دینی غیرت ختم اور غواړي نو د مولا نفرت د دې په ذهن کې واچو د مولا عزت ولا ذهن نو باسخه نو بیا د دوی نه د دین په اساس به د غیرت اس مظاهره نه کیږي. نو الحمدلله چې د افغانستان پښتنو باندې انګريز کامیاب نشو زموږ د سرحد پښتنو باندې ډېر کلک کامیاب شو. دایله په ذهن کې چولې دي په ذهن کې چې دا مولا په کې لا چا کړل دا مولا په کې لا سګي او مولا په کور صاحبانه سګي دایله خو موږ مسله ور کړی دا. نو ما به د انتخاباتو کې ما کې خو قومي نو سروز لپاره او باهمي تبادله وکړو موږ دې کور صاحب پرې کال دي مسله راشه سمونږ ته ما قسم خو نه کړ چې موږ به ولاړو تاسو کافر یې میں تاثر روشی پر ایک ساتھ دے گئی. نازیزانو ما استاذ خدمت کے عرض کو کہ اللہ فرمائی حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلق چې هغه دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلق چې نه په پوهیږي. خدای وایي داسې نه ده. د عالم ځان له مقام او مرتبه ده خو معاشره کې د حقارت میدان ته راوستل. نو ما ته وګورئ که یو سړی نن وایي چې نواز شریف سے چې د ملک وزیر اعظم دی او د نواز شریف صاحب نه بلکې زمونږ د عام بازار هغه بنګي چې د خلکو ټټه صفا کوي که یو سړی دا وایي چې د دنیوي شرافت په اعتبار باندې دا بنګي او وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا یو برابر دی د بنګي مرتبه د نواز شریف نه اوچته نه ورسره مني وایي که نه ورسره مني
چې مړه دې بنګیله خلک دلته ټیلې ورکوي، خلک ته کرکه کوي، داسې پوله ته پټوي. نواز شریف چې را روانې ټریفک ورته بند وي. نو اوس عزیزه د یو سړي ذهن که د بنګي مقام د نواز شریف نه بالا کړي نو ته ورسره منلو ته نه تیار. نو د انګریز پرورده معاشره که هغه د عالم مقام دا د یو جاهل نه لاندې راوغورځوي، یو جاهل دنیادار د هغه نه بالا کړي، دې سره حقایقو تبدیلي نه راځي. دا داسې ده لکه تصوراتي دنیا، تصوراتو سره په حقایقو تصدیقاتو کې هیڅ تبدیلي نه راځي. دې سره حقایق نه بدلي، حقایق الاشیاء ثابته. مولانا قریشي وایي چې حقایق الاشیاء ثابت، او قرآن حقائق ذکر کوي چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پروردگار ورپسې مزید توصیف کوي انما يتذكر اولو الالباب. په دې عمیق علمي نقطه باندې الله وایي د عقل خاوندان پوهېږي، د صرف عقل هم نه، ځکه انسانان ټول اهل العقول دي. الله اولو الالباب وي. او لب دا مغز د شی دی، یو بادام دی، یو چې ولا ډب ورکې پوستک ته لري کې او مېز کې کم شی راوځي مغز بادام. الله وایي انما يتذكر اولو الالباب. چاته چې ما مغز عقل ورکړی هغه په دې فرق پوهېږي چې د عالم دین کم ستر او لوړ مقام دی. خو دغه عالم دین چې دا دومره لوړ او ستر مقام ولا الله ورکړی دی، د ده د علم تقاضا دا ده چې دی به اوس مستقبل کې دا علم عملي کوي. نو څنګه به عملي کوي؟ جما طرف ته وګورئ. داسې به عملي کوي چې دی به لاړ شي جومات کې امام شي، بس دغه جمله وظیفه ده او لاړه خبره ختمه شوه. علامه فرمایي نه سبق پڑھ پہ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. کله چې الله تعالی د قرآن او سنت علم درکو دا دې لپاره نه ورکړي چې بل یو جماعت امام شاء الله اکبر سمع الله لمن حمده. علامه فرمایي ته به د امت امام جوړېږي. د امام معنا ته به د مقتدا په کوم امورو کې، په هغه امورو کې چې د اسلام مقام استخلاف ته ورسي، چې د اسلام مقام خلافت ته ورسي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي وعد الله. نو ما ته وګورئ دا تبلیغ والا بزرگان دي، الله تعالی دې له لشکر کې خیر او برکت واچي. دغه تبلیغ والا دوستان یو خبره کوي، وای ګلابه ته به گشت کې دلته جامعه محمدیه کې، خو ستا فکر به د جامعه محمدیه تر حدودو پورې محدود نه، فکر به د عالمي. دې ته علامه امامت وای چې لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ته چې کله عالم دین شوې نو ستا فکر بیا عالمي پکار دی. اوس که ستا فکر تر پاکستان پورې محدود وي بیا دا د امامت فکر نه دی، تر افغانستان پورې محدود وي دا د امامت فکر نه دی. که صرف تر عالم اسلام پورې محدود وي دا بیا د امامت فکر نه دی. د امامت فکر دا دی چې دا تر عالم انسانیت پورې لا محدود شي. چې ګلابه زما ډیوټي دا ده چې عالم انسانیت کې څوک لا تر ننه د خدای نه په بغاوت روان دي، دغه کافرانو ته د الله دعوت رسول زما فریضه ده، دا زما ذمہ داری ده. یعنی ستا به فکر دومره لوړ وي، دماغ بر دومره غالي وي، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مرتا فکر دا به عالمی فکر وي، دا به یونیورسل فکر وي. او دغه عالمی انقلاب دپاره ته به د اوس نظام تیارې چې دې دپاره به زه عمق علم حاصلوم، عمیق او ډونګی علم به حاصلوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. او ما ته وګورئ کته عالم شي او صرف یو جماعت ته ځان وقف کړو چې 15 وخت پکې بانګونه وایي، د بانګونو سعادت نه او د دې کمال نه څوک انکار نه کوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حضرت ابن مسعود فرمایي وهم المؤذنون، د ټولو نه ښه دعات او داعیان مؤذنین دي، ځکه دوی 15 وخت لګیا دي الله طرف ته خلق رابلي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. او حضور پاک فرمایي المؤذنون يوم القيامه يطول الناس اعناقا. قیامت په ورځ باندې بان وایونکي دی به په دنګه غاړه باندې الله مخې ته را رواني، هسکه غاړه به را رواني، په لوړه غاړه به را رواني، معزز انداز سره به رواني. حضور پاک مانځنه بعد دعا کول اللهم اغفر للمؤذنین، اللهم اغفر للمؤذنین، اللهم اغفر للمؤذنین. خو عزیزه چې تا د دین حاصل صرف د بانګ الله اکبر وګرځو نو دې معنا دا ده چې ته د دین مفهوم باندې پوه شوی نه ښه. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الله مرحوم فرمای چې الفاظ و معانی میں تاسو افغانانو خمس اردو ذکر دی کنه اخر لسی اولس کاله سلګه هم ذکر ده. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. الفاظ قوم آغا دی چه اللہ اکبر. خو عزیزہ زیوان دلتر جامعہ محمدیہ پا جماعت کے اللہ اکبر، او دی افغانستان مجاہدی وی التپا سنگر کے اللہ اکبر، دی اللہ اکبر سرہ خدای دی موافیو کی طالبم دی جامعہ مستبیان را دی.
الله اکبر سره طالب ناراضي عام سره خو پرې روا ځکه موږ دې جماعت کې ډیر زیات د تساهل نه کار اخلو ډیر زیات د تساهل او تسامح نه خو زه موږ دې وبې کو چې څو وخت وشنو ډیر وګد وخت دی حالانکه طالب د پاره تساهل قطعا نه دی پکار عزیز د علم موقوف په دې باندې دی چې د انضباط الاوقات څومره زیات خیال ساتي نو که مانځ کې د نظام الاوقات پابند نه دی نو زما په خیال په بل څه کې د مثبت پابند کې دی نشي نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس دغه الله اکبر چې مسلمان په جمعه تر راتلو ته تیار نه دی او هغه الله اکبر چې هغه وینا سره د روس او د امریکای په سنگر او په ایوان کې لرزه راځي زلزلہ راځي استاد فکر د الله اکبر په اساس به دومره عالمي چې زه په دنیا کفر او ظلم کې د دې الله اکبر نارې سره یو زلزلہ برپا کوم یو لرزه برپا کوم عزیزانو د طالب علم د مستقبل ذمہ داري دا خو متعین دي په دې اساس لتكون کلمه الله هي العليا چې د خدای په ځمکه د خدای د نظام بول بالاوي زموږ د جمعیت یو نعره ده جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چې د خدای په ځمکه د نظام د چاري یا خو موږ نن نه دا اعتراض کوو چې خدای نظام نه درالېږلی بس دا د عباداتو څه مجموعه رالېږلې ده چې موږ کوئ روجي نیسئ دې نه ورپه اخوا د دین نورو میدانونو د ژوند سره تعلق نشته حالانکه زمونږ عقیده دا ده چې دغه دین دومره جامع دی چې د متیازو کولو نه واخلې تر عالمي سیاست پورې ډېره تا رهبري او رهنمایي کوي که نه کوي جواب راکوئ دي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه ته یو يهودي وایي چې ستاسو د پیغمبرم ډېر عجیبه سړی دی صلی الله علیه وسلم ګوره تاسو ته د متیازو چلم ان صاحبکم هذا يعلمكم كل شيء حتى الخراءه ستاسو د پیغمبر عجیبه سړی دی تاسو وایي دومره لوی سړی چې خدای را لېږلی دی او دې تاسو وایي چې متیازو ته کېنئ وي داسې به کېنئ چې لوی او دسمای ته کېنئ داسې به کېنئ داسې او مخکوی نه داسې به شاکوی نه دومره لوی سړی وي داسې حقیري خبرې کوي حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته کمال خو دا دی چې دلته راته د متیازو چل خیال تر راته بین الاقوامي او عالمي سیاست چل خیال چې عالم کې به انقلاب څنګه برپا کې عالم کې به تبدیلی څنګه راولي د خدای په ځمکه به د خدای نظام څنګه راولي نو عزیزه اوس د طالب علم هدف او نصب العین بداوي چې زما د ستړي بدی د پاره چې د خدای په ځمکه نظام د چا راشي د الله د ټول انبیاء مشن دغه د ټول انبیاء هدف او نصب العین دغه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درې ځای قران کریم کې د آیات راغلي څو ځای درې ځای یو وار سوره توبه کې دویم وار سوره صف کې او دریم وار سوره الفتح کې یعنی درې ځای راغلي دي او درې واړه ځای الفاظ یو دي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرت الامام ولي الله الدهلوي سيد الطائفه رحمه الله هغه د آیات د پاره یو نوم کې دي د آیات تاغوي عمود القران سوې ورته غمود القرآن او غمود د خیمه او فستاد هغه مرکزی بانس دی چې په دې باندې ټوله خیمه ولاړی حضرت الامام فرمایي چې نور قرآن به ټول د دې آیت نه چاپېره ګرځي د مضامینو په اعتبار دغه دین دا راغله دې دپاره دی چې دی په ټولو ادیانو او نظامونو باندې غالب راشي دا ټول نظامونه دا دې سره ملیامیټ او هټاو کې او د خدای د نظام غلبه راشي ځکه د دین معنا څه ده ما طرف ته وګورئ د دین معنا څه ده مون قران کریم کې بار بار لفظ دین وایو ان الدین اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام اوس دا دین وایي څه نو تاسو د لغت کتابونه راواخلئ صحاح راواخلئ منجد راواخلئ جی لسان العرب راواخلئ غیاث اللغات راواخلئ جمله د لغت کتابونه راواخلئ د لفظ دین به تاسو ته تقریبا 19 معنی په لاس راشي څو معناګانې تقریبا 19 معناګانې چې دا دین عمل ته وایي دا دین معاملې او لین دین ته وایي دا دین صلې ته وایي دا دین معاوضې ته وایي دا دین جزا ته وایي دا دین سلطنت ته وایي دا دین عزت ته وایي دا دین غلبې ته وایي دا دین نظام جامع ته وایي هغه 19 واړه معناګانې چې په حاصل سوچو کې نو د میدان سیاست نه بهر ته اوزینا او د سیاست معنا دا ده چې تدبیر د امور د مملکت په کوم بنیاد باندې کې تربع الفساد چې تردع د فسادو کې تربع الفساد چې تردع او منع د فسادو کې او د ظلم او د جبر بیخکنیو کې دغه دین حاصله نه جوړ دی الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام دغه نظام جامع د الله په نسبت څه شي دی
اسلام دی. مفسرین کرام رحمه الله هغه د خپل سعی او کاوش په بنا یو مقدر صفت ورته وباسي چې ان الدین المرضی عند الله الاسلام، پسندیده دین. خو زمونږ شیخ و شیخ هغه فرمایي چې نه، هیڅ قید او صفت ته ضرورت نشته. ان الدین نظام جامع چې دین ورته ویل چې د الله په نس صرف اسلام دی. کمیونزم ازم بوي خو دینه یاد راکوي چې دینه نه دی. کیپیټالیزم ازم بوي خو دینه نه دی. نیشنلزم ازم بوي خو دینه نه دی. سیکولرزم ازم بوي خو دینه. نو دین یوازې څه شی دی؟ ان الدین عند الله الاسلام، نظام جامع او دین د الله په نس اسلام دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. الله تعالی وایي چې چا الټو سوای د اسلام نه څه شی په حیثیت د دین، دا د دنیا کې قبول نه دی، آخرت کې به په خاسرین او خائبینو کې دی به زیانکار صاغر او ذلیل وي. او الله تعالی فرمایي چې عجیبه خبره ده، د دې دین موجودګۍ کې بیا به هم ته لګیای یا به د تا موجودګۍ کې نور خلک لګیای او د بل ازم دپاره به کوشش کوي. ما طرف ته ګورئ، ما نن په دا میډیکل کالج کې ډاکټرانو صاحبان وړاندې یو خبره وکړه. ما یو سړی په سټیج راځي، هغه وایي زه د امریکې د نظام خلاف یم. وایي داسې که نه وایي؟ زه په دې وطن کې یا به تاسو وطن کې راځي چې زه د امریکې د نظام خلاف یم. د امریکې نظام ته استحصالي او استغلالي نظام وایي. موږ ورته خپل اصطلاح کې کیپیټالیزم وایو، استغلالي او سرمایه‌داران نظام. اوس د امریکې د نظام خلاف ته په ضد کې یو بل نظام موجود دی چې هغې ته دنیا سوشلیزم او کمیونیزم وایي. همدقه سړی ورپسې دا وایي چې د امریکې د نظام خلاف یم، خو سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم. سوشلیزم او کمیونیزم هم نه منم. نو عمل دې عمرت کو او د هغې رد عمل دې عمرت کو. اوس دغه دوه نظامونه دنیا کې عملي دي چې دا دې رد کړو. نو یو دریم شی ما ته وښیه چې په څه باندې تش تشبث کې او منګولې په څه باندې لګې، دا اسلام را سره منې او که دا را سره هم نه منې، نو بیا خو ستا دا جدوجہد ټول محمل او لا یعنی دی. ځکه کیپیټالیزم د پاره نه کې امریکا باندې لعنت ولېږه، سوشلیزم د پاره نه کې هغې باندې لعنت ولېږه، اسلام را سره منې نه، نو دا محمل او لا یعنی جدوجہد شروع کړی څه لپاره دی؟ خو چې کله دوه مسترد کړل نو فتعین الکتک للبازګل، بس هم یو نظام الته فطري او نیچرل پاتې شو چې هغه د الله نظام دی. ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. ما ته وګورئ دا مدارس په طالبانو ډک دي، دا جماعتونه په مولایانو ډک دي. اوس زمونږ په موجودګۍ کې د الله د نظام په ضد به یو سړی د انسان د جوړ نظام خبره کوي، نو آیا زما د ایمان به واقعي د خدای په نس باندې قبول ایمانی؟ جواب راکوي کنه؟ دا به د خدای په نس باندې صحیح مشکوره وي، دا به قبول ایمانی؟ ما ته خطره چې دا ایمان به الله تعالی قبول نه کړي. ځکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما کامل ک لکم تاسو د پاره. حضرت الامیر صاحب دا نور علماء کرام دینه بیا پښتنه کوي، تاسو په خپل طلبه حضرات پوهیږئ چې الیوم اکملت لکم شرم تعمیل لیکلی دي چې د علام د انتفاع دپاره راځي. نن ورځې کامل کما لکم ستاسو د نفع دپاره دینکم ستاسو دي، حالانکه دا دین بنیادي طور د چا دی؟ د خدای. نو الله داسې ونه وایي چې الیوم اکملت لکم دینی، نن ورځ ما کامل که تاسو دپاره زما دین، بلکې هغه دین ما او تا ته اټریبیوټ او منسوب کو چې ستاسو دین. یو وایي چې ستاسو د نفع دپاره، دویم وایي چې ستاسو دین هغه دین چې د الله ما او تا ته د هغې انتقال وکړو، ما او تا د هغې مالکان وګرځولو. نو ما طرف ته وګورئ دا ګړی چې زما په لاس ده او زما ملکیت دی، نو که ما نه څوک اخلي نو ستا ته هېڅ کور نه روانېږي او نه په زړه خفه کېږي. خو چې کله ما درته ووایې چې فلاني صاحب دا ستا ګړی، نو بیا خو دې څوک دې ګړی باندې لاس اوچت کړي، ته دې سترګې وباسې. دې ګړی باندې څوک لاس اوچت کړي چې ته دې سترګې وباسې، ستا کور، بیا خو دې څوک پې لاس اوچت کړي چې ته ساتې وباسې، ستا ښځه، بیا دې څوک د هغې عزت ته په کوږ نظر وګوري چې ته ترې هغه سترګې وباسې سپو ته یې ورغورځې. نو الله وایي چې او د خدای بنده دا زما دا دین چې ما تا ته در منتقل کړ، ته مې والا مالک وګرځول چې ستاسو دین مې تاسو دپاره کامل کړ. په ګړی ځان وژنې، په ښځه ځان وژنې، په بچي ځان وژنې، ځکه نسبت یې تا ته دی، اټریبیوټ تا ته دی، منصوب تا ته دی. نو دا دین خو ما تا ته در منصوب کړو، نو دغه دین پورې به خلک لګیایي، مسخرې به کوي، ته به بیا ژوندې، ته په دې دین باندې غیرت نه کوې. اوس دا یې زما او د تا انساني غیرت چیلنج کړو چې الیوم اکملت لکم دینکم، او ورپسې وفرمایل واتممت علیکم نعمتي، تاسو باندې مې خپل نعمت تام کو. اوس د اکمال نه بعد د اتمام ذکر او بیا نعمت وې د نعمت. جمعیت طلبہ حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ملګرو
او د جمعیت طلبه اسلام پاکستان ملګرو دا نننه اجتماع د جامعه محمدیه د طلباو په دعوت او داغوی په اهتمام د تربیت په عنوان منعقد شوی ده. تربیت دا ځان له یو مستقل قدر و قیمت لري او د دغه تربیت حصول سره د یو شی په قیمت کې او داغه قدر و منزلت کې زیادتی راځي. عزیزان ورونو د باب کې د تاسو وړاندې یو خبره کېدم او هغه سره دوا اغراض وابسته دي. یو دا چې تربیت یو شی د پاره قیمت څنګه زیاتای او دویمه دا چې دغه تربیت کله علمی او بیا عملی شي نو هغه سره په حکم کې څومره زیاته تبدیلی راځي. تاسو وګورئ سپه دا یو داسې زناور دی چې د حضرت الامام الشافعی رحمه الله داغه مذهب دا دی چې دا سپه د خنزیر غونه نجس العین دی او د نورو ائمه په نيز اگر چې د نجس العین خو نه دی خود د جوټا د پس خوردا او کم لوخه کې چې د خلو وای هغه لوخه دومره زیات پلیت دی. امام طحاوی باب منعقد کئی باب ما جاء فی سور القلب پاغه کې مختلف روایات راوړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه سپیزا ولغل قلب فی اناء احدکم فاغسلوه 7 مرات وفي روايه 8 مرات احداهن بالتراب. چې دغه جوټه شوی لوخه د تاسو وکړته وینځي بل روایت کې دی اته کرته وینځي او حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې یو وار دغه لوخه کې خاور او مخی طبي نقطه نظر سره ماهرین او مستشرقین د یورپ هغه د حدیث باندې طبي تحقیق کوي. هغه وایي د سپید خلی جرمز او جراثیم دا دومره مضر دي چې بغیر د بار بار وینځلو او لمدولو نه او بیا په نمر د اوچولو نه او بیا د خاور مخولو نه بغیر هغه جراثیم مړیږي نه او کمړه نشي او ته د لوخه خوراک د پاره استعمال کې چندا جسمانی بیماری بتا تلاحق او عارض شي. یو انګریز مستشرق کتاب لیکل دی The Prophet of Islam as a medical and surgical specialist محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت دی او ماهر طبیب او په حیثیت دی او ماهر جراح دا حدیث په کوم ډیسکس کړی دی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم څومره دقت نظر سره د سپید خلی جرمز چې بل حدیث کې ورده پاره لفظ استعمال الکلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د ګناه آثار دا په بدن کې داسې سرایت کوي کما یسر الکلب لکه څنګه چې د سپید خلی جراثیم په وینه کې خلط مل کیږي او پکې سرایت کوي. نازیزان ورونو اوس دغه سپی خلو دا دومره ډیره پلیته ده چې حضرت الامام الشافعی فرمایي رحمه الله دی به وزل وینځي یو وار به خاور مخې. امام احمد ابن حنبل فرمایي دی به اتزل وینځي یو ځل به خاور پکې مخې د پلیتای د وجه او د یو امام پکې ډیر عجیب مذهب دی حضرت امام مالک رحمه الله هغه فرمایي چې د سپی خله د پاکه بلکې منسوب د امام مالک ته یو قول چې غوښه هم حلال او جایز ده
خو امام مالک فرمای سره د دې چې خله پاکه ده خلوخ به بیا وکړتی وینځي. دا هغه شاګرد دی حضرت صحنون، هغه ورته حضرت چې خله پاکه ده بیا را باندې دا تکلیف ولیکي، دا به مقصد کړه را باندې ولیکي چې و کرته را باندې لوخ وینځي او واره را باندې سکاوي او چي او ته جواب ورکي بچیا مسلک مې دغه چې خله پاکه ده خلوخ در باندې زکه وینم چې پیغمبر پاک ویلي امر تعبدي دی، حضور پاک وایي چې وزله وینځه. لہذا زما دا مسلک دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان سره په ضد او په کنټرډکشن باندې مراوله. او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې اغلظ النجاسات د ټولو نه سنگینه پلیتی دا په درې ځله وینځلو باندې پاکیږي. لہذا دغه د سپي جوټه لوخه دا درې کرته وینځه او درې کرته وچکا. روایت د ابو هريره ده، فتوا د ابو هريره ده، ضد روایت سابق راغلی ده. بنا په قاعده د حنفیو هغه باندې عمل کیږي چې درې کرته وینځه. اوس دغه سپي چې خله دومره پلیته ده چې لوخه کې واله وکړه خبرونه پويږي دا څنګه کنه خبرونه پويږي. نن مې ډاکټرانو صاحبانو په دا کالج کې تقریر نو دا څنګه د ډاکټرانو د کالج صدر د محترم ډاکټر عبدالوهاب سے دوی ته حافظ احمد جان صاحب ته ما ذکر وکړ چې نن د حضرت امیر محترم مدرسه کې د طالبانو جلسه ده. نو بس د دویم تقاضا پیدا شو چې دا مجاهد طلبا دا مهاجر طلبا دا د دین د لارې رهروان دې سره ملاقات مونږ ځان د پاره سعادت ګڼو. دوی را سره عمره غل استاد د ملاقات په خاطر خو الته تقریر دوران کې محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب چټ راکړ وی چې دا انګریزي دومره ټینګه مو وایلغونه نه راوایا. نو ما وی چې خو ژبه ده نو اوس ژبه ویل شي دغه سټینګ نه. علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه یو وار بیان کو، یو کس ورته چټ ورولېګو وی حضرت د بیان د انداز لکته راکوس کا. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورته وی جو بڑی زور لگائی تو اس جگہ پہ نازل ہوا چې ډیر زور مې وکړ نو دغه ځای ته راکوس شم، که نور زور کوم نو بیا مړېږم. نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې خو ماشاء الله دا محفل خو علمي دی، دلته زه دقت او مشکل نه محسوسوم ځکه علما سره مخاطبه نه طلبا سره او دا طلبا پوهان دي ځکه په دې ډیزرټس کې په دې وادي غیر ذی زرع کې دلته راغلي صرف د فهم او دانش په اساس دي چې مونږ زده کړه کوو. دې صحرا کې نه د سیل لپاره بازار شته، نه مارکیټ شته، نه منډه شته، نه پکې بل د عیاشه سامان شته، خو صرف د حصول علم په خاطر راغلي دي. لہذا هغه خلک چې علمي طرف دې صحرا ته راوستي دي هغه سره مخاطبه کې د چندا مشکل محسوسوم نه. خو عرض مې کوم د تاسو خدمت کې چې دغه سپی چې خله دومره پلیته ده چې درې واري وینځه مسلک د حضرت امام رحمه الله وکرتی وینځه مسلک د امام شافعي او د امام مالک اته کرتی وینځه مذهب د امام احمد ابن حنبل دا ټول د دې خبرې دلیل دي چې دا خله ډیره زیاته پلیته ده. خو دغه سپی راواله قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. د تربیت د قدر و قیمت معلومولو په اساس دغه یو آیت چې دقت نظر سره وګوري تا ته به اهمیت معلوم شي. خو ورسره د دې خبرې ته ته به ومرسي چې تربیت کار د څومره ګران. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. پنځه الفاظ الله ویلي دي او پنځو واړو کې تعلیم دی. وما علمتم هغه چې تاسو تعلیم او تربیت ورکړئ من الجوارح د کواسب ښکاري زناورونه مکلبین کلبت الکلب د ښکار طریقه مې ور اخوله په حال کون ستاسو کې چې تاسو تربیت د ښکار ورکوونکي دوی ته تعلمونهن تربیت ورکوئ دوی ته مما علمکم الله بما علمکم الله په هغه طریقه چې الله او د الله را لېږلي دین تاسو ته کومه طریقه ښودلې ده. د پنځو الفاظو دا خبره فایده کړه چې تربیت خو د شی قیمت هم زیاتوي خو تربیت ورکول کار هم چندا مشکل دی. اوس دغه یو سپی چې زه او تا په محنت وکړو په باب د ښکار کې په باب د اصطیاد کې او علماء فرمای چې اذا دعی اجابه
واذا زجر ان زجر. د تربیت بنیاد او اساسی امتحان دا دی چې کله د هغه سپي ته آواز وکړو چې راشه هغه را منډه وواله، او چې کله دې ورته ووایي چې ورک شه هغه په شا ور منډه کړه، دی په لومبني امتحان کې پاس شو، لږ تربیت خو یې واغسته. بیا وایي د دویم سټیج امتحان په باندې بیا وکړه، اوږې کا او د خوراک زناور پسې ور پرېږده، چرګې پسې پرېږده، سوی پسې پرېږده. تاسو سوی ورته وایي افغانستان کې چې وایي سوی پسې ور پرېږده، اوږې ور پرېږده وه. که ده دا ونیوله تاله سالمه را ورسوله، یو وار نه، ټرای اگین. درې کرتې په امتحان وکړه، درې وارې د امتحان کې کامیاب شو، تربیت یې اغستی دی، مقام یې څه شو، حکم شرعي څومره د ده لپاره بدل شو چې هغه سپی چې د دې تعلیم او تربیت د حصول نه وړاندې د ده خوله لګېدل په یو لوښي کې، هغه دومره پلیتو چې و اته کرتې د لوښې وینځه. اوس تا ته شریعت اسلامي وایي فکلوه هنیئا مریئا. دغه تربیت یافته سپی چې په بسم الله الله اکبر دې ور پرېښودو، نه صرف دا چې پلیته خوله یې پاکه شوه بلکې مرداره سوی چې در راړه تا دپاره حلاله ده، اوس یې وخوره. نو عزیزانو دې نه پته ولګېده چې تربیت څومره امر اهم دی، او بیا تربیت چې ویم په علمي بنیادونو باندې، لکه څنګه د آیت نه معلوم شو وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. اوس یو جانب ته خو تاسو د دې مجاهدینو د مدرسې د دارالعلوم جامعه محمدیه د هغې طلبا علم حاصلوئ، بل جانب ته دا تربیتی اجتماع منعقد کړی ده. علم څومره امر اهم دی. ما ملګري سټیټ سیکرټري صاحب د مازدیګر موضوع مو ویله او د ماسخوتن موضوع یې هم ویله. زمونږ کلي کې یو سړی و، دی خو وګورئ داسې صحرا کې زمونږ ځمکې دي وچې او خشکې ځمکې لکه دا ډیزرټس او صحراونه چې دي، هغه هلته دیره شوی د کار کسب دپاره. نو هغه اوړه هغه ګل اوړه، خو اوړه هغه ګل د ماسپښین 3 بجې. نو څوک ورباندې راغې ورته وی کاکا تا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې؟ نو هغه ورته نه غرمې والا خو مې خوړلې ده. وی دا اوړه چې هغه کې وی دا ماښام دپاره اغږم، وی دا د ګرمۍ موسم دی، دومره د وخت یې ما غږه ماښامه پورې به خراب شي. سړی قهرجنو پسې را پاسېده، لاس یې د اوړو لړلي و، په دا مخې والا پړق ورکړ. وی زما په کار کې مداخلت نه کې، زما خپل اوړه دي که دې مازدیګر غږم که ماسخوتن یې غږم. نو محترم سیټ سکتر صاحب وایي چې مازدیګر ولا دا ویلو ماسخوتن ولا دا ویلو. ما ته پته ولګېده چې خو ماله ویل دي که مازدیګر یې وایم که ماسخوتن یې وایم. نو اوس انشاءالله هغه دواړه خبرې هغه تاسو ته هم دې ماسخوتن کې کوم، ماسخوتن والا او خود درته کوم او مازدیګر والا دا قضا د مافات وګڼئ یا سجده سهو وګڼئ چې بس دا اوس لګیا ما سجده سهو کوم یا قضا د فوایتو کوم. هغه مازدیګر والا خبره هغه اوس تاسو ته انشاءالله ماسخوتن کوم. خو عزیزانو لومبنی موضوع محترم سکتر صاحب وایي چې تنظیم او د هغې اهمیت، او بله موضوع هغې ویله چې طالب علم او داغه د مستقبل ذمہ داري چې کله تا ځان باندې طالب علم نامه کېښوده، طالب علم سره ستا ذمہ داري متصلا متعین شوه. او قرآن کریم کې الله تعالی ډېر ښه طریقې سره د طالب علم ذمہ داري متعین کړي دي. فرمایي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. الله تعالی حرف تحذير سره وایي. د جلال سیوطي رحمه الله تفسیر راوالی، قاضی بیضاوی والا تفسیر راوالی. لولا ته لاندې لیکلي بمعناه الله حرف تحذير، دا د تیزه کلمه ده. سړی پمپ کوي، اشتعال ولا ور کوي، تیله ولا ور کوي چې تله هغه شان انتظار کې ګړندې شه. فلولا نفر فهلا نفر، او نفور په معنا د خروج، خو هغه خروج چې سړی سرعت سره وکړي. خدای وایي دا انتظار والا خبره نه ده. فلولا نفر، سرعت او تیزه سره ولې نه دي وتي. من كل فرقة منهم طائفة، د هرې فرقې نه څو کسانو باندې مشتمل ډله. څه دپاره؟ لیتفقهوا فی الدین، دا یې ونوي لیتعلموا الدین چې دی دین زده کي. پروردگار عالم لفظ تفقه اوی او بیا کلمه د فی استعمال کړه.
تعمق علمی فائدہ کو چې دای علمی عمق حاصل کی خواه چې صرف سطحی کتابونه نه یادای. اوس بعض اوقات زمونږ طالبان دوستان هغه د متونو په یادولو باندې ځان ستړی کی، خو د توتی هغه خبرې په مفهوم هیڅ نه پوهېږي چې حاصل یې څه دی، خو بس یو شی یاد کړی نو وایي د کافي راته ټول تحریر یاد دی، تحریر سمبټ را ټول یاد دی، تقریر د الهی راته ټول یاد دی، تلخیص المفتاح مې د اول نه تر اخره پورې یاد کړو، خصامي مې متنن یاده کړې ده، د کنز ټول عبارات راته یاد دي، او که د یو ادنا فقهي مسلې تپوس دې کوې نو بیا وایي نورې دې کې پته لګوم. اوس دا تفقه فی الدین نه دی، دا خواص تا سطحي د توتی. او زه کله کله طالبانو ته وایم الله دې رحم وکړي، وایم خدای دې زمونږ د دې انداز سیاست هم بیړه غرقه کړي. زمونږ دې انداز سیاست طالبان هم د کار وستل، نہ معاش و مغاد میں گزری، نہ دفاع و جہاد میں گزری، قوم پنسی ہوئی ہے ناروں میں، زندگی زندہ باد میں گزری. بس جی طالبان اگئی تم یو چسکا لگیدل نعرہ تکبیر اللہ اکبر او فلانے سے زندہ باد او فلانے سے مرد آباد، نہ چرتا ٹلہ پتہ لگی، نہ د سبق پتہ لگی، نہ د مطالعے پتہ لگی، نہ د سٹڈی پتہ لگی، خو بس غریب لگیا رے په دغه جذباتي نارو کې زنده باد او مرد آباد کې په هغې کې وخت ضایع کېږي. عزیزانو ورونو، زه ملګرو طالبانو ته کله وایم، بس تاسو ما ته ګورئ، زه ملګرو طالبانو ته کله وایم چې عزیزه د نن نه لس کاله بعد الله دې داسې نه وکړي، خدای دې زما دا خیال خامخیالي کې تاسو امین ووایي. خو ورته وایم د نن نه لس کاله بعد تا ته به چېرته مفتي په لاس نه راځي، تا ته به چېرته فقیر په لاس نه راځي، تا ته به چېرته شیخ الحدیث په لاس نه راځي، تا ته به چېرته شیخ التفسیر په لاس نه راځي، تا ته به چېرته جامع المعقول والمنقول په لاس نه راځي. د هغې وجه دا ده چې علوم دا صرف د رسمي وینا نه او د سطحي تعلم نه د هغې نه عبارت وګرځېدل. نو عزیزانو طالب علمانو ورونو، الله تعالی فرمایل چې فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه، د هر فرقې نه یو طائفه سرعت او تلوار سره ولې نه ده وتلې لیتفقهوا فی الدین، چې دی په دین کې عمیقه پوهه حاصله کړي، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، او د خپل قوم دی انذار وکړي، هغوی ته یره ورکړي چې کله ورته واپس راشي شاید چې هغوی اجتناب وکړي د نارواو نه. اوس عزیزانو حصول علم دا څومره امر اهم وګرځېده. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام څوک یو داسې لارې ته ورننوته. او دغه ما ته ګورئ، دغه زما خو چونکې دا تخصص او ریسرچ میدان دی، زه ټوله ورځ هم دغه لګیا یم، دغه قهر باندې اخته یم، نو ګورم چیرې دا لفظ داسې ووی داسې ولې نه وي. نو حضور پاک وایي من سلک طریقا، او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرما دی، د سلوک لوی رهبر طریقت دی. دوی نه بیا ځان پوه کوي چې سلوک په لغت کې یو داسې تنګي کې ننوتل دي چې د هغې یو طرف ته هم د خطراتو ډک دیوال دی، بل جانب ته هم د خطراتو ډک دیوال دی. بیا په دې مادي دور کې چې تا پورې بلا مادي حوایج، تا پورې بلا مادي تقاضې، تا پورې بلا مادي ضروریات هغه د چاپېره نښتې دي، او د دغه مشکلاتو د دوو دیوالو په میس کې د علم دپاره په یو تنګي کې ننوتې، دا ډېر مشکل کار دی دې دور کې. علی الصباح چو مردم بروی کار روان، بلا کشان محبت بکوی یار روان. چې سبا شي زه کله عامو خلکو ته بیان کې وام ګلابه ته چې سهار روان شي پټي ته، هلته ګوټ کې، هلته یوه کې، هلته بخور کې ګټې چاله ګټې ناغه وی ځان له، وایم ته چې روان شي دکان ته هلته ګټه کې نو چاله ګټې ناغه وی ځان له، وایم ته دفتر ته لاړ شي هلته ګټه کې نو چاله کې ناغه وی ځان له. او ورته هم دا طالب چې د کوره روان شي جامع محمدیه ته راځي، د کمرې نه روان شي درسګاه ته راځي، دی ګټه کوي نو چاله، دی ځان نه کوي، دی امت له ګټه کوي. علی الصباح چو مردم بروی کار روان، بلا کشان محبت بکوی یار روان. خلق لګیا شي ځان لپاره خپل کسب کوي، طالب را روان شي امت لپاره د علم اکتساب کوي. حضور پاک فرمایل چې څوک په دغه تنګي کې د حصول علم د پاره ننوتل، سهل الله له به طریقا الى الجنه، پروردگار عالم
د دغه تنګي د تک په اساس باندې د جنت لار د پاره آسانه کی. اوس عزیزه دغه طالب علم د الله تعالی په نظر کې دومره ډیر محترم دی. حدیث کې راځي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض. د یو عالم دین د پاره د اسمان زمکه مخلوقات ټول بخنه غواړي. یو روایت کې راځي حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في جوف الماء. مې د سمندر په خېټه کې ولا بخنه غواړي، میګه دا په خپل سوره کې ولا بخنه غواړي، وحتى الطيور في الهواء مرغان ولا په هوا او فضا کې بخنه غواړي. او حضور پاک فرن الطالب هر چې طالب علم دی د خدای فرشتي لتزغ اجنحتها رضا لطالب العلم. د طالب علم د خوشالولو لپاره د د طمانینت لپاره د د سکون خاطر لپاره د فرشتي د الله تعالی وزر غړی چې تا ډیر مشاکل او مشکلات والا لار خپل کړی دا. حضرت قاضي ابو یوسف رحمه الله یو وار خپل استاد حضرت الامام ابو حنیفه تراغه رحمه الله عرض ورته کوي چې حضرت نستونه مستیدل او دا مې دریم وخت چې روټه مې نه خوړلې. حضرت الامام رحمه الله ورته جواب ورکړي یا بني العلم عز لا ذل فيه لا يحصل الا بذل لا عز فيه. علم سراپا عزت ته اول نه اخره پورې عزت ته په علم کې هیڅ رسوایی نشته. ورته ګرابا د حاصلولو لارې ده حصول موقوف ته پدې چې ځان به ذلیلې ورده پاره خو کله بلوګي تیرې سپېری به د خلکو اوري جمعات کې به دیره څوک به توي طالبہ بانګ سوخ ویل شوی تعالی پړون نه خوره کړی، څوک برته طالبہ بانګ سوخ ویل تعالی سبیل دوبونه ډکړي، څوک برته طالبہ تش ډوډو خوراک ته پروتي اس خدمت د محلي او د جماعت نشي کوله. اوس کداغه وخت تا ځان ته غیرت درو چې زما کور کې خروټای هم شته، زما کور کې بستر هم شته، ما مور او پلار ساتي هم خپه مړه خېټه ورکه دا مولاتو په تندرې ولګوه دا سپېرې خبرې به څو پورې اورې. بس دغه ځای د تا نه مقصد فوت چې لکل شین آفت وللعلم آفات. یو لوی آفت او لوی تندر اووالی د یو لوی نعمت نه الله تعالی محروم کې خدای دې مونږ محروم نه کي. زمونږ استادو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب رحمه الله هغه به فرمایل وی د طالب خود تعریف داره چې دې کوم ځای دی ری نو دې به بې پته ای، دې به بې مروته ای، دې به بې غیرته ای. نو ما ورته چې مولوي صاحب دې معنا څه ده؟ وی دې به چا سره پتونه دوستانې نه جوړوي. اوس که دې لګیا دی دارالعلوم محمدیه کې د سبق د زده کړې لپاره د علاقې خلکو سره دوستانې جوړ کړي، خو بس دې به د مړي ژوندي نه نوزګارېږي. مولانا قریش صاحب او قاضي محمد امین صاحب او شیخ الحدیث صاحب به لګیا سبق به وایي او دې به کله چا جنازې له روانې چا به واده له روانې. نو وی دې به بې پته ای. او بل دا چې دې به بې مروت ای. دې ته به نه ګوري چې علاقه کې دا د مروت خبره ده، د ده لپاره لوی مروت دغه حصول علم دی. او دریم دا چې دی به بې غیرت ای، دی به ځان ته غیرت نه ودرئ. چېرته به ورته څوک ستغه خبره کوي، څوک به ورته سپېرې وایي، ورته به او چړیا، څوک به ورته او چړي، څوک به ورته او طالبه، څوک به او مولا د کوم ځای ډوډو پسې راروک شوی. نو مولانا صاحب فرمایل وی دی به بې غیرت ای، ځان ته به غیرت نه ودرئ. کنې مقصد به تېنه د غیرت ودرولو سره متصل فوت شي. نو عزیزان اوس دغه طالب الله تعالی ول یو مقام ورکړی دی او چې کله دی علم حاصل کی نو عزیزه حاصلېږي په ذلت باندې، خو د دین ور په اخوا دا سراپا عزت هي عزت دی. تاسو وګورئ علم د شریعت وي او که پوهه د طریقت وي دا دواړه لومبنې نفس ذلیلول غواړي. حضرت الامام الرازی صاحب د تفسیر کبیر رحمه الله لوی عالم مدرس عالم دی، د حصول طریقت په اساس باندې روان دی. حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله خانقاه ته د هغه ګدی ته د هغه سجادې ته چې کله خانقاه ته راغی هغه ځای په مین ګیټ او په لویه دروازه باندې کېناسته، ځکه دې نفس وله په لاره عملونه والي چې ته دومره لوی مولا یې. اوس چېرته نه را روانې دې ملنګ ته به کښېنې، دې فقیر ته به کښېنې، دې درویش ته به کښېنې، دی به ورته وایي تسبیح واله سل ځله وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. تا په یو لا اله الا الله باندې 2000 صفی لیکلي دي، اوس به د سل ځله لا اله الا الله ته ناست دې نفس وله داسې قیزې والي عملونې وله والي. ده ورته هم قسم وخوړو ویستانه خدا تکبر کبریا او نخوت ودي نه، خو زه دې هم ذلیلوم. نو هغلته د جومات په صدر دروازه باندې
دا اودسماتې لوټې پرتې وې دی راغې خاورو کې پرلتی وواله یو ګټې راواغسته هغه لوټې او ډقرې ولې کولې ځان یې ښه په دې ګرد غبار باندې ولرو حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله مسله ورته پیښه شوه علماو نه تپوس کوي چاته د دې عقدې حل نه ورته حضرت شیخ وفرمایل وی پرای کې یو سړی دی فخر الدین رازي هغه به د دې مسلې او د عقدې په حل کولو ډېر ښه پوهېږي خو کوم سړی به تاسو کې رای ته لاړ شي یو مرید را پاسې دی حضرت زه به لاړ شم حضرت شیخ یو کاغذ باندې هغه سوال نوشته کو لفافه کې بند کو د حضرت امام رازي نامې پې ولیکله مرید روان شو چې کله صدر دروازه باندې وځي امام رازي رحمت الله علیه په هغه لفافه باندې خپل نوم مکتوب وکړه سړی ونیسه وی چېرته دی هغه ورته رای ته ځم وی خیر خو دی وی هلته یو عالم دی فخر الدین رازي هغه نه د مسلې تپوس کوم وی څه مسله دې تپوس یې وی پته نشته حضرت شیخ ته څه مشکل در پیښ دی او د هغه مشکل حل د علاقې علماو له نه ورځي زه روان کم چې فخر الدین رازي باندې دا مسله حل کا ورته ته ګوره ورشه شیخ ته دې ووایه چې مسله حل کول غواړې که فخر الدین رازي باندې حل کول غواړې سړی را واپس ورته حضرت دا مسله حل کول پکار دي که فخر الدین رازي نامه په پکار ده نه هغه ورته مسله حل کول پکار دي خو بغیر هغه نه بل څوک حل کولی نه شي عزیزانو ورته وی چې دغلته په دې صدر دروازه کې یو سړی ناست دی نن درېیمه ورځ ده او دا لوټې ټکوي هغه وی که مسله حل کولې خو به زه به در حل کړم ورته وی چې ورشه ته ده باندې حل کړه هغه لفافه کولاو کوي ورشه ماله چېرته نه قلم راوړه قلم یې وله راوړو په یو 3 سطره کې د مسلې حل ورته ولیکو چې کله شیخ له راوړه شیخ چې هغه تعمق علمي ته وکتل ورته وفرمایل فوالله لا يكون هذا العالم الا الفخر الرازي قسم دی دا سړی هر څوک چې فخر الدین رازي ځکه د مسلې دا حل په دې انداز دا د فخر الدین رازي کمال 1000 نکته باریک ترزم ایجاد نه هر کې سر به تراشد قلندری دانت ودا چرته دی ودا په دې صدر دروازه ناست دی حضرت شیخ را پاسې په ورمنډه کړه او امام سے په خیر ستړي مشي السلام علیکم څنګه راغلی وی چې دغسې د رشد و هدایت په طلب کې راغلی خدا نفس مې ډېر د تکبر او نخوت په ډیري ناستو دی مې لومبی ذلیله کو تا خوا ته یې پرېښودم نه ما وویل چې دی لږ ذلیله کړم چې بیا تا خوا ته راشم نو عزیزه معذرت سره تاسو طالبان خفه نه شئ یو دور د حضرت امیر صاحب او د دې مشرانو عالمانو دور د مشرانو عالمانو نه پته ولګئ دې غریبانانو په لوږه خېټه باندې سبق وي او یو زمونږ دور دی چې دلته مولانا عمادالدین صاحب او حرکت انقلاب اسلامي افغانستان والا غوړ ډوډۍ پخوي او بیا لګیا یو بیا هم د علم هغه حصول کې مونږ د تساهل تسامح نه کار اخلو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قیامت په ورځ به الله تعالی تپوس کوي چې دې سارا او ډیزرټ کې مې خېټه باندې مړولې راغلی هم د علم د حصول طلب کې وي بیا هم تساهل او سستی د کوله تسامح او تجاهل نه کار اغستو یقینا د تا لپاره لوی وبال الله تعالی دې مونږ محفوظ مامون کړي نو عزیزانو طالب علمان ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس دغه حصول علم واقعي یو لوی خدمت دی خو دې سره ما ته ګورئ ادب دا یو بنیادی شی از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب الله نه غواړو چې خدای د ادب توفیق راکړي بے ادب الله تعالی د خپل رحمت نه او د خپل کرم نه همیشه محروم کوي دا د حق را قابلیت شرط نه بلکې شرط قابلیت دا قیمتي شی په ګنده لوښي کې نه ور اچول غواړي لہذا د طالب علم لپاره تقوا او پرهیزګاري ډیره ضروری ده چې نن د کومه مسله زده کړه دا د عملیت سره تعلق ساتي دا د عملي کې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم چا چې عمل وکړه په هغه شی چې کومه زده کړه کړې ده پروردګار عالم له دنیا او وهبي علم بلا اکتساب ورته ورکي د دغه عمل په اساس باندې تاسو ګورئ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خپل شاګرد حضرت نافع ته وایي تعلمت البقره في 8 سنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتکاله کې یو سوره بقره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو خبر باندې تم خو نه یې کنه نه داسې نه کنه اسې دوسه محسوسوم تم خو نه خبر باندې ځکه طالبان په دې چکر کې چې اوس دې بنواز شریف پسې سوې بینظیر پسې وایي بس مونږ ته اوس دغه لیونتوب لاحق شوی دی نه زه چېرته لاړ شم وایي نه نواز شریف پسې څه ووایه او بیا بینظیر پسې څه ووایه او بیا ولی خان پسې څه ووایه بیا بلې بلا پسې زه ورته هم ګلابه ته لومبې فهم و ذکا پیدا کا
تلم به دانش او استعداد پیدا کا چې ستا علمي پختګي پیدا شي بغیر زما د وینا نه از خود ته بل چا پروا او ناروا باندې پويږي او از خود باغې باندې تفسیر نه کوي ابد بکول شي